اسمبلی چې هغه فخر ثوابی فخر پاکستان فخر پښتونخوا هغه لپاره په ولاړه باندې استقبال ورته وکړئ په جوش استقبال کې سپیکر صاحب د باندې استقبال وکړئ سابقه سپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاړي بحرالمین نه وم د لپاره تالي دا اوس زموږ ډېر انقلابي ملګری دی او ډېر ډر سړی دی نو ما چې میدان ګرم کړی دا لوړۍ باره کې دا مشهوره ده چې دې کې زمونږ ملګري کم دي خو ماشاءالله نن خو دا لوړۍ بالکل بدله ده که نه انقلاب پکې راغلی دی انشاءالله تعالی او دا لوړۍ به ګټو که نه اراده مو ده زه صرف 2 منټه خبرې کوم ځکه زموږ دا ټایم مرکبات کې هم دی د ټولو لویه خبره دا ده چې دا الیکشن نه دی دا جهاد دی. عمران خان که نن جیل کې دی او موږ که مشکل کې یو په تقریب کې نو صرف په یو خبره باندې په یو وجه باندې چې عمران خان د امریکې نه دا انکار کړی دی چې زه په خپل ملک کې اډې نه درکوم اډې او د هغې په وجه امریکا کاکا خفه شوې ده او تاسو ته پته ده چې امریکا کاکا خفه شي نو بیا څه حالي چې کله افغانستان نه امریکا وته نو هغه کې زموږ حکومت و موږ نه دا مطالبه وکړه چې تاسو موږ له په پاکستان کې اډې راکوئ موږ عمران خان ورته واضح جواب ورکړ چې ایبسولوټلی ناٹ بالکل نه ولی ځکه چې په افغانستان کې چې 40 کاله کوم جنګ شوی دی د هغې موږ ته فایده څه میلاو شوه هغې لکه کوم فنډ راغلی او که امداد راغلی آیا په هغې باندې انډسټریز لګېدلي دي په هغې باندې روزګار جوړ شوی دی په هغې باندې ملک ترقي کړې ده که هغه سویټزرلینډ ته د څو خلکو بینکونو اکاونټس ته تللي دي که هغه څه خلکو په خپل محلات او جاګیرونه جوړ کړي دي او عوامو ته څه میلاو شوي دي بم دماکې خودکش کلاشینکوف کلچر او بېروزګاري چې په یو کلي کې په یو وطن کې په یو علاقه کې بدامني وي بم دماکي وي خودکش وي نو هلته به څوک کاروبار کوي هلته به څوک انویسټمنټ کوي نو عمران خان دا خبره وکړه چې زه نور د جنګونو حصهدار جوړېدل نه غواړم زه په خپله ملک کې خپل اختیار غواړم زه د چا نوکر د چا غلام نیمه که د برابرۍ په بنیاد را سره تعلق ساتم خو د نوکر او د غلام په تعلق نه ساتم. نو عمران خان دا ګناه کړې ده چې د خپل وطن د خپل قام د خپل خارې په غیرت ننګ کړی دی چې زه غلام نیمه آزاد قوم یم زه جنګونو کې نیم او زه امن غواړم او زه اډې نه ورکوم. دا بل چا لیډر ویلی دي دا ځان ته چې ډېر غټ غټ اسلامي لیډران یادوي د دوی حکومت پاتې شوی دی زه چې تاسو نه دلته تپوس کوم 15 کاله دلته د MMA حکومت پاتې شوی دی ما ته به یو د اسلام قانون ښایي چې هغه اسلام قانون پاس کړی یو اسلام قانون ورته ښایي د لال مسجد واقعه په کوم وخت کې شوې وه د مشرف په وخت کې شوې وه که بل وخت کې شوې وه چې څه وخت MMA دلته حکومت و په باجوړ په مدرسه چې اټیک شو په کوم وخت کې شو په هغه وخت کې شو چې کوم وخت د MMA حکومت و او زه تاسو ته تپوس کوم چې موږ خلکو د قرآن دپاره او د شریعت دپاره اوټ ورکړو کتاب لا نو آیا په دې ملک کې شریعت راغی په دې ملک کې د اسلامي نظام راغی اسلامي نظام خو څه کوي چې یو قانون د اسلامي پاس شوی دی بس خو تکرونه دي حکومت دی چې کله حکومت یې مولانا فضل الرحمان به پکې آخر پیپل پارټۍ حکومت یې هغې کې به حصهداري که هر مسلم لیګ به حصهداري یا که مشرف حکومت وي هغې کې به حصهداري او خپله به یو زوی به یو رور به یو بلکې اوس یې چې تقریبا ټول خاندان الیکشن ته ودرولی دی نو دا اسلام آباد غواړي که اسلام غواړي تاسو ته تپوس کوم چې دا اسلام غواړي که اسلام آباد غواړي که اسلام یې غوښتی خو اسلام به راغلی وروسته پورې شریعت به راغلی موږ له خدای پاک مقرره کړه موږ په جوماتونو کې سولرې ولګولې
موږ د عقیده ختم نبوت د نصاب حصہ جوړ کړه موږ د سود خلاف قانون پاس کړ موږ په سکولونو کې ناظر قرآن او ترجمه قرآن شروع کړو دا شروع کړه اسلام خدمت مونږ کړی دی د قام आवाज مونږ اوچت کړی دی د امریکې په سترګو کې سترګې مونږ ورکړي دي د غلامۍ نه انکار مونږ کړی دی اسلامایزیشن مونږ کړی دی او د اسلام دعویدار دی زه د لوی خلکو ته وایم زما وروڼو زما مشرانو چې هغه هرې پارټۍ سره یي مونږ تاسو سره دا وایو چې دا مونږ او سیاست نه دی دا جهاد دی دا د ازادۍ جنګ دی او دې ازادۍ جنگ مطلب دا دی چې عمران خان که جیل کې دی صرف په دې وجه جیل کې دی چې هغه وایي چې پاکستان یو خوددار قوم دی یو آزاد قوم دی پاکستان د چا نوکر د چا غلام د چا چاکر نه دی پاکستان به پاکستانی قوم به په اسکه غړی په دنیا کې وخت تېروي د پاکستانی قوم به په سترګو کې سترګې ورکوي د برابرۍ په بنیاد به تعلق ساتي مونږ چا سره جنگ نه غواړو خو امن غواړو خو د برابرۍ او عزت غواړو دا منظور ورته که نه دا غواړئ تاسو که نه عزت خپل غیرت باندې مننګ کوئ که نه ما ته دا ووایئ چې تاسو کې څومره دي چې مونږ سره به دا پښتو کوئ دا جهاد به راسره کوئ او پاسۍ به کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځئ او دا به وایئ چې د عمران خان یو ضرورت دی دې وخت کې په 8 فروری به عمران خان سره ملګرتیا کوئ پاسې چې څوک به راسره حمایت کوي تاسو حمایت به کوئ راسره انشاءالله ډېره مهرباني ډېره مننه السلام علیکم زمونږ سره موجوده لازمه زمونږ سره